التکویر ترتیب عثماني یو اتیم نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې د اوم نمبر صورت ته کلمات د دې صورت چې د یو سلوسلويخ دي حروف 1503 دي په دې صورت کې الٰه العالمین د قیامت احوال بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کله چې دا نور کوورت معنا تور شي بنورش کوورت تور شي بنورش رڼا تینا لاړه شي واذا النجوم کله چې د استوري انقدرت معنا انقضت وتساقطت خرشي را پریوزز مکیتا وتساقطت الى الارض را پریوزز مکیتا واذا الجبال کله چې د غرونه سویرت روان کړش مخدز مکینه کندو تلار شي هوار شي د غرونه واذا العشار کله چې د لسو میاشتو بلار به اوخه عطلت معطله پر خودل شي ترکت بلا راعي پری خودل شي بغیر د شپون کینا د لسو میاشتو بلار به اوخه بدی باندې ډیر زیات ګرانه و عربو باندې نو ځکه ورته الله دا یادی واذا العشار کله چې د لسو میاشتو بلار به اوخه عطلت من ترکت بلا راعي معطله پری خودل شي بغیر د شپون کینا واذا الوحوش کله چې وحشي جانورا زناورا حشرت جمعت جمع کړي شي د قصاص د پاره د یو بل نه بدل اخلي د خکرو والا زناورو چې بغیر خکرو والا باندې ظلم کړي وي بغیر خکرو والا تبع الله تبارک وتعالى خکري ورکینو خپل بدل وتینه واخلي نو اذا الوحوش کله چې وحشي جانور حشرت معنا جمعت جمع کړي شي قصاص د پاره واذا البحار کله چې د بحرونه سجرت معنا ابن عباس معنا کې وقدت ګرم کړي شي د بحرونه ورته نه جوړ کړي شي یا سجرت معنا مجاهد او مقاتل سے معنا کې ګډ وډ کړي شي خوګ د تروش سره یو شي ټولا یا سجرت معنا ملئت ډک کړي شي د بحرونه یو تنه جوړ شي واذا النفوس کله چې دا نفسونه روحونه زوجت جوړ کړي شي د جسمونو سره یا واذا النفوس کله چې دا روحونه زوجت جوړ کړي شي چا سره نیکان د نیکانو سره بدن د بدانو سره واذا الموءودة پاغه وخت کې الموءودة هغه جینې ژوندې خخ کړې شوی سئلت تپوس تنه وکړې شي الله تبارک وتعالى بتنه تپوس کې ابدي بجینه کې ژوندې خخول کنه الګ به پر خو چې جینې به پیدا شو جاهلیت په دور کې ژوندې به خخ کړه نو رب کریم فرمایي واذا الموءودة پاغه وخت کې الموءودة هغه ژوندې جینې خخ کړې شوی هغه جینې ژوندې خخ کړې شوی سئلت تپوس تنه وکړې شي د قیامت پر ورځ به الله تپوس کوي بأي ذنب پکوم ګناه باندې قتلت قتل کړې شوی واذا الصحف کله چې صحیفه د اعمال او عمل نامې نشرت معنا اوس پړېدل شي هر چاته خپل لاس کې عمل نامه ورکړي شي چاته خلاص کې چاته په ګس لاس کې مؤمن ته مسلمان ته خلاص کې او کافر ته په ګس لاس کې واذا السماء کله چې د اسمان کوشطت وکنو دل شي او استل شي لکه سروینه چې سرمن وستل کېږي داسې کوشطت او استل شي او کنو دل شي واذا الجحيم کله چې د جهنم سعیرت ګرم کړي شي جهنم په څه باندې ګرميږي هغه علما ریاکارو باندې ریاکار عالمانو باندې دویم نمبر په شهدا ریاکارو باندې هغه شهیدان چې شهید شوی ریا د پاره چې خلک ماته بهادر وي دریم نمبر هغه سخیان چې سخا کوي خیرات کوي صدقات کوي ریا د پاره چې خلق ماته سخی وي پدې باندې به د جهنم ګرم کړي شي واذا الجنه کله چې د جنت ازلفت نږدې کړي شي چاته مؤمنانو ته علمت پوي بشي نفس النفس هر انسان ما پاسه احضرت چې د حاضر کړي د خیر او د شر نه یعنی ما عملت فی الدنيا من الخير والشر د چې عمل کړي په دنیا کې د خیر او شر نه پدې باندې به پوي شي دا رب کریم قسم کې فلا اقسم لام زائد اقسم قسم کوم ز بالخنس پاغستور رجوع کون کو باندې خنس پاغستور رجوع کون کو باندې واپس کیدون کو باندې الجوار چې زیوتلن کې دي زاین خپل لرا الکنس معنا چې پټیدون کې دي الکنس چې پټیدون کې دي کله یو خوازي کله بل خوازي کله خپل ځای ته رجوع کیا په دې ستورو مې دې قسم یا الله واللیل یو قسم مې دې پشپې باندې دا په وخت کې عسعسه چې خواره شي
والصبح او قسم می دی په سبي باندې اذا په وخت کې تنفس کله چې سا واخلي یعنی کله چې راپورته شي رړای شي پدې می دی قسم ی الله وانه یقینا دا قران کریم چې لقول رسول خامخ قول د رسول دی رسول نه مراد جبريل علیہ السلام دی جبريل علیہ السلام زکات کو چې په د دې په واسطه دا قران کریم نازل شوی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لقول رسول خامخ قول د رسول دی چې جبريل علیہ السلام دی کریم چې عزتمند دی دا جبريل علیہ السلام ذی قوت چې خاوند قوت دی لوی طاقت والا طاقت ناشنا طاقت دی وګوره اسدوم خاریا لوط علیہ السلام قوم چې نافرمانی وکړه نو په یو وزر باندې اوچت ک الله فجعلنا عاليها سافلها وګرځول مونږه برالخ د غزمکه د کلی عاليها برالخ د کلی سافلها لاندې د ازمکه د برالخ ازمکه لاندې ک لاندې برکړه دومره طاقت ورته الله ورکړه دي ذی قوت خوند طاقت دي عند ذل عرش مکینا پنيز د عرش خوند عرش اله مکین خوند مرتبه د جبرئیل علیہ السلام مطاع منا شوی دا جبرائیل علیہ السلام ثم عند ذی العرش هلتا امین منا امانت دار دی علی الوحی په وحی باندې یا امین منا امانت دار په اسمان کې خبره منل کیږي خلق نو ملائکه تابعداري کیا وما صاحبكم ند صاحب استاسو ملګری استاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم بمجنون مجنون لا یعذ بالله دی بول چې انک لمجنون تلونه وما صاحبكم رب کریم دفاع کیا نه ملګری استاسو بمجنون لونه ولقد خامخ فتح سر راه لدل رسول الله صلی الله علیه وسلم هو دی جبرئیل علیہ السلام نرا په صورت اصلی کې په اصلي صورت کې بالافق په کنارو المبین کارو باندې سورۃ النجم کې د تحقیق شوی دی وما هو ند دا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الغیب په غیب باندې یعنی په وحی باندې بضنین ببخیل بخیل ند بیان خلقو ته وما هو ند دا قران کریم بقول شیطان قول شیطان داسې شیطان رجیم چرټل شوی دی فاین تذهبون پس کوم طرف ته تذهبون روانه کافرانو گمراه طرف ته روانه ان هو ند دا قران کریم الا مگر ذکر پند للعالمین د پر ټول عالم لمن دا چا د پرشا چې اراده منکم استاسنا یستقیم چې دا چې برابر شي په سملاره نو قران سره د تعلق جوړ شي قران سره د تعلق جوړ کینو دغه انسان په سملاره برابر شي وما تشاؤون تاسو اراده نشي کولای د نیک اعمال وین لا تقدروا ان تشاء تاسو اراده قدرت نه لري چې اراده وکړي ځکه چې تاسو مشیت مؤثر نه دي تر څو چې الله تبارک وتعالى اراده نه وي شوی یعنی دا خالق چې د اراده چا پیدا کړی دا الله خلق د دې چا کړی دی الله دا الله مشیت په خلق کې د استاسو په کسب کې دی یو شی چې پیدا نه وي نو څنګه به وکي وما تشاؤون تاسو چې اراده نشي کولای د نیک اعمال الا ان شاء الله مگر دا چې اراده وکي الله یعنی تاسو ته توفیق درکړي رب العالمین چې رب د ټول عالم دی سورۃ الانفطار ترتیب عثماني 2 نمبر سورت دی ترتیب نزولی هم 2 نمبر سورت دی نازل دی رست سورۃ النازعات نا کلمات د دې چې دي اتیا دي حروف د دې چې دي 200 دي بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء کله چې د اسمان انفطرت منا انشقت سری شي ټوټه ټوټه شي واذا الكواكب کله چې د ستوره انتثرت منا تساقطت پریوزي جدا جدا واذا البحار کله چې د بحرونه فجرت روان شي بازي په بازو باندې ورشي خوک د تروش سره تروش د ګډ خوک سره ګډ ورشي یو بحر ته نه جوړ شي فجرت من روان شي واذا القبور کله چې دا قبرونه بعثرت معنا وس پړې د لشي لاندې باندې شي دا مړی تنه بهروزي علمت پوی بشي نفس ما په غصبانه قدمت چې مخکې کړي دي نیک اعمالونه واخذ ایا هغه چې رسته کړي دي یا ما قدمت هغه چې کړي دي من عمل صالح او سیئنا د نیک اعمالنا دبد اعمالنا واخرت هغه چې رسته پریخي دي من سنت حسنه او سیئات هغه چې رسته پریخي دي یو نیک عمل جمعات جو کړي مدرسې جو کړي دا یا سیئ بد عمل سینما جو کړي دا وغیرہ نو پوي بشي په دغه ورځ باندې دغه نفس
رب کریم فرمایي یا ایها الانسان اے انسانا ما غرک سشي دوک کړه تعالی را اي شيء کوم یو شي دوک کړه تعالی را ما غرک ما خدعک سشي دوک کړه بربک پرستا باندې چې عبادت د رب نه کې فرمان برداری د رب نه کې سشي دوک کړي بربک پرستا باندې دا رب الکریم چې عزتمن دی اوس خیتا ته دا وګوره رب تا باندې څومره انعامات کړي دي الذي دا رب دې خلق کا چې پیدا کړي تعالی را فسوا کا پس برابر کړي تعالی را اندامونه ستا فعدل کا پس بیا معتدل کړي تعالی را بین العضوین نیخ کړي تعالی را وګوره که یو خپې د بل خپې نه کمه کړې وې تعالی کوږ کجاوه روان وي نو فسواکه برابر کړي تعالی را اندامونه فعدلکه پس بیا نیغ کړی تعالی را معتدل فعدلکه معتدل کړی تعالی را ټول برابر اندامونه پیدا کړي فی ای صورت په کوم یو صورت کې ماشا ما زائد دی چې اراده و رکب کانو مرکب کړی تعالی را الله جو کړی تعالی را الله ای انسان کلا هرگز د سیندا ليس كما يقولون د سیندا لکه څنګه چې دا کافرانو چې قیامت نشته بل تو کذبون بلکې تاسو تکذیب کوئ کافرانو نسبت د درو کوي بالدین پورس د جزا باندې قیامت باندې وان علیکم یقینا پتاسو باندې لحافظین خامخ حفاظت کوونکی فرشتي عمل د لپاره مقرر دي کرامن داسې فرشتي چې عزت مند عند الله کاتبین لیکون کی د اعمال استاسو د اقوال استاسو لیکي یعلمون علم لري دا فرشتي ما پاس تفعلون چې تاسو کوي من خیر و شر د خیر او د شر نه ان الابرار یقینا دانی کان چې دی لفی نعیم خامخوی بدین په نعمتونو کې وان الفجار یقینا دا فجار بدن خلقا لفی جهنم خامخوی بدی په جهنم کې یصلونها يدخلونها داخلي کې بدا فجار هادي جهنم تا یوم الدین پورز د جزا باندې وما هم ندیدی عنها د جهنم نه بغایبین وانا پټیدون کی پټ بنوي بیا بخارجینا وتن کی بنوي د جهنم نه وما ادراک ما یشین اخبرک سشی خبر د تعالی ما یوم الدین سشی د ورځ د جزا ثم ما ادراک بیا سشی خبر در کړه تعالی ما یوم الدین سشی ورځ د جزا یوم دا ورځ دا سه ورځ د لا تملکو چې قدرت بن لري ملکیت بن لري نفس یو نفس لنفس د پاره د بل نفس یعنی د نفس کافره د پاره شین د ششی د نفع او د ضرر والامر امر چې اختیار چې یوم یذین په دغه ورځ باندې لله خاص الله لره دی